ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضواحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال ترى دي وقت النووي أنا ذكر شيء دينا پس چکم میاشرا روانه دا اغیت دا ذی الحجی میاشوئی او په دغه میاشت کې د اسلام او د شریعت یو څو کار دي هغه ته ان شاء الله پاینده جمعه کې کجندو بیان کوم خو یو لوی عمل په دغه میاشت کې کېږي او د ټولې دنیا مسلمانان هغه عمل کوي هغې ته په عربی کې اضحیه وایي او په پښتو کې ورته قرباني وایي مسلمانان چې کوم مالدارانی څوک ګران لالی څوک چیلې لالی څوک غوا او میخې لالی فلسفه څه ده او تاریخي لحاظ سره قرباني شروع شوې ده کله نه قرباني د حضرت آدم علیه السلام د زمانې نه شروع شوې ده بني آدم چې کله دنیا کې پیدا شو آدم علیه السلام الله دنیا ته راولېږه هغه وخت نه قرباني شروع ده خو د هغې جدا طریقه او زمونږ جدا طریقه ده حضرت آدم علیه السلام چې دنیا ته راغی دی په سریلنکا سرندیب چې ورته وایي هلته راکوشو او حضرت حوا علیه السلام دا په جده کې راکوشو د دواړو ملاقات د عرفات په میدان کې وشو یو بل سره معرفت شو په عربی کې معرفت پې جنګلو ته وایي او بیا د عرفات د میدان نه مزدلفې ته رالل شپه پې په مزدلفه کې راله مزدلفه کې دواړه ښځه خاوند یو بل سره نږدې شو ازدلاف نزدېکت ته وایي حضرت آدم علیہ السلام او حوا چې په جنت کې خو د بچو د کېدو انتظام نشته دلته بچی پیدا کېدل شروع شو یو ځل به هلک او جینۍ پیدا کېدل یو ځل به هلک او جینۍ پیدا کېدل او بل ځل به بیا خدای هلک او جینۍ ورکول هم په دغه ترتیب به بچی پیدا کېدل چې دا اوس سنګورې پیدا کېږي غلطه مشهوره ده بعضې خلک وی سار به هم بچی کېدل او ماښام به هم بچی کېدل دا غلطې خبرې داسې خبره څنګه چې اوس کم ترتیب دی او د زنانه نهه میاشتې کم و بیش اولاد کېږي دقسې بچی به کېدل خو بچی به دوه پیدا کېدل او دواړه به هلک او جینۍ نو هغه زمانه کې خو نور څوکونه نو یو کال چې به کم هلک او جینۍ پیدا شو او بل کال چې به کم هلک او جینۍ پیدا شو نو د یو کال د هلک له به د بل کال دا جینۍ ملګرې کړه دا به یې ورته واده کړه
او دا هغه خور به دل ورکړه بل څوکونه نو ضرورت دی اوس رور او خور دی خدا نکاح بس شریعت کې ضرورت دی دا ولا شریعت جایز کړی دا صرف دومره دا چې کم رور او خور به یو ځای پیدا و د هغې خپل منځ کې به نکاح نه صحیح کېده دا یو قانون شروع شو یو زوی پیدا شو قابل هغه سره چې کومه خور یو ځای پیدا شو خشته وه ښکلې وه بل زوی پیدا شو د هغه نوم یې کېښود حابیل هغه سره چې کومه خور پیدا شو نو هغه هم ښکلې وه خشته وه هغسې ډولۍ نه وه کوم چې د قابل سره برګرې خور وه حضرت آدم علیه السلام د خپل شریعت مطابق قابل ته وویل چې د حابیل خور به زه تا ته په نکاح کوم او ستا دا خور به زه حابیل ته په نکاح کوم دا شریعت قابل ورته وایي نه داسې چته کېږي اصل کې هغه سره چې کومه خور وه هلکه خشته وه مزېداره وه هغه وایي داسې چته کېږي چې زما سره کومه پیدا ده نو زه د دې حقدار یم چې د دې نکاح ما سره وتړې او حابیل سره چې کومه پیدا ده هره دې حقدار دی چې د هغې نکاح هغه سره وتړې آدم علیہ السلام ورته ګوره دا زما خبره نه ده دا د الله خبره ده طالب می نکاح تړلې وه خو که جایز وي په شریعت کې زما په شریعت کې الله ما ته حکم کړی دی ګناه ده لکه اوس چې سکه خور سره څوک نکاح کوي او دا ګناه ده او جرم دی دقسې دا جرم دی ګناه ده ستا خور تاله جایز ده نه څنګه نکاح وتړم تاله به د حابیل خور کوم حابیل له به ستا خور ورکوم ده پکې لیت و الکول خبره یې نه منله نو آدم علیه السلام ورته ویل ښه یو چل وکړې داسې چل وکړې چې دواړه قرباني وکړې صدقه او خیرات وکړې نو پته به ولګي چې د چا قرباني الله ته قبوله شوه هغه به په حق ای د هغه خبره به منلې کېږي او که د چا قربانی الله ته منظور نشوه دی به په ناحقه د هغه خبره به نه منظوري کېږي دې زمانه کې اوس زمونږ د قربانۍ او د هغې قربانۍ یو فرق دی مونږ چې قرباني وکړو نو په خپله یې غوښې خورو د هغې قرباني به داسې نه وه چې قرباني به وکړه نو غوښې به یې په خپله نه خوړې ابه د اسمان نه اور راغی نو هغه اور چې به کم شي وسوځه او به یې خوړه دا به د قبولیت نښه وه او که د اسمان نه به اور را نغی شی به محفوظ پاتې شو دا به ردې نښه وه چې دا قرباني د خدای په دربار کې قبوله نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره د حضور پاک په برکاتو کې یو برکت دام شو وی زمانه مخکې امتونو به قربانۍ کولې نو یې اور به راته نو ابې وله سوځول او خوړه به وی الله زمونږ کمزورتیا ته او کتل نو مونږ له یې د هغې خوراک جیز که او حلال یې که او اور به اوس نه سوځوي نه به یې خوري واتلو علیهم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما اللہ قرآن شریف کے نبی علیہ السلام تا فرمائی وی دی خپل امتیانو تا دا آدم علیہ السلام دا بچو قصاو کا دا رشتون قصه دا سمنگلت قصه نه دا نه فرضی حکایت تے بعض سڑی دا بل دا مطمئن کولو دا پار فرضی قصه جوڑا کی دا فرضی قصه نه دا رشتونی سی قصه دا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما دوالو قربانی وکړه دوالو تا قربانی وی اوس به د قربانۍ په معنا هم تاسو پوه شوې حابیل لار هغه خشته ښکلې ګډ راوسته مزېدار اعلا او هغې حلال که قیمتي ګډ او په یو غر د پاسه یې د هغې غوښه کېښوده او حابیل به زمینداري کوله آدم علیه السلام دواړو له تقسیم کړی چې ته زمینداره کوه غنا کره او ته دا ګډه چیلی سره زه د دنیا نظام په دې روان دی نو حابیل خشته ښکلې ګډ د خپلو ګډانو نه رونیوه او هغه لال که غوښې په یو غر باندې کېښودې او قابیل په خپله غله کې څه بېکاره غوندې غله وکته د هغه خو مقصد درست نه دی نیت یې درست نه دی او هغه هم په غر د پاسه کېښوده حضرت آدم علیه السلام ګوري چې د چا قبلیږي د هغه خبره به منلې کېږي چې د چا نه قبلیږي خبره به نه منلې کېږي اور د بره نه راغی د حابیل ګړې وسوځاو د هغه قرباني قبوله شوه او د قابیل چې که مسخه ما غله وه نو هغې تاړو اور نږدې هم نه شو هغه هم دقسې محفوظه پاتې شوه نو الله قرآن شریف کې فرمایي فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر د یو قرباني قبوله شوه
دا حابیل دا قابیل قربانی قبول نشو اس یو گڑا لال کرے دے اغیتم اللہ قربانی ہوئے بل غلط اللہ پنم خیرات کلا وقف کلا اغیتم قربانی ہوئے اذ قربا قربانا حالانکہ قابیل گڑ نو حلال کرے چرگے نہ حلال کرے غویے نہ دے حلال کرے او اللہ وی دوالو قربانی اکلا پتہ لگے دا کہ قربانی آواز علالولو تنوی قربانی اغی عمل توی چی کم عمل دا اللہ دا نزدیکت تا پارا سوک کئی فلسفہ دا قربانی دقا شواس یو عمل دا کم دی دا پارا کہ دا اللہ تقرب پہ حاصل کم یو عمل دی دا پارا کم کہ دا اللہ نزدیکت پہ حاصل کم قربت دا اللہ حاصل کم اغی تا قربانی وی دا منگ چی کم گڑا لالو دی تا پارا بے کی اضحیہ وی اضحیہ وتا ویلی کیگی پارا بے کے اضحیہ وتا ویلی کیگی زکا دوحا دا ساخت وقت وی نو دا دا ساخت پا وقت کی خلق دا ساروی علالی دا دوحا دا ساخت پا وقت کی علالی زکا اضحیہ وتا وی من خلق وتا قربانی وایو عربے کی وتا دیتا قربانی آوازے نوائی قربانی اسم یو سڑی وی علاقہ پلان کی غٹا قربانی ورکلا یعنی یو خکاریو کا قربانی اغا عمل تاوی چی اغا دا اللہ دا نزدیکت او دا اللہ دا قرب او دا اللہ تعالی دا نزدیکت دا خدای دا رحمت دا نزدیکت دا پارا کم عملو کے اغا تا قربانی وی دا قربانی فلسفہ سے شوا سو فلسفہ دا شوا چی زدا گرد دی دا پارا لالوم چی ما اللہ تا نزدی شما دا غوا دی لالوم چی زا اللہ تا نزدی شما دا می خدی دا پارا لالوم چی زا اللہ رحمتو نزان ترا نزدی کم دا قربانی فلسفہ دا دیر خلق وی یہ رجیدی قربانی تا ساجت تے دا بلا ساروی پہ اسلام دا بعض مستشرقین اعتراض کئی وی دا دمر ساروی چی علالیگی وی دا چا غریبانانو لدا پیسے دا خلق ولی نور کئی دا غریبانانو لولی نور کئی دا پیسے یا دمر ساروی علالیگی یو سلی دا اعتراض کلیو نو دا غد زوی چی وادونو دریر وزے پا پیخور کی پغٹ ہوٹلو کے ڈوڑائم کلیو پیخور کی پغٹ ہوٹل کے دریر وزے ڈوڑائم پا لکونو روپے کروڑ تا نزدی روپے پخپل وعدہ باندے لگولے وے الکبے تا خدا اوریدلی دی کہ دا اعتراض تا ننوی اعتراض خو میں ندے کرے اسی میں لکی دا رازی کی دا دم رساروے لالے گی نو کدا مسکنانو لشی نو خبا نشی نو میں تا دا زوی پا وعدہ چی دا اویا تیا لک روپے لگولے نو دا کری دا کری پا مسکنانو لگولے وے نو خبا نوے سر اخکتا کر دا اویا تیا لک روپے پا زوی پا وعدہ چی دیو لگولے دا خدا پا دے ڈوڑای دیو لگولے اٹھل کے چی دے سو دا دنیا وزیرانو لوی لوی خلق دس درے درے وزیر او غختل اوٹل فیسونا دیم پکے ورکل او آغا دا خزل چی دے کمی جامع جوڑی کری دی او خویندو لدے جوڑی کری دی او زان لدے جوڑی کری دی او کم مہر دی دی کلے دے او کم کالی دی جوڑ کری دی میں چٹول راغون کے دو درے کروڑ ترو پورے ترے وادر رسی او چی کم کور دے والا جوڑ کری دی قیمتی دا درے سلور کروڑ روپو موٹر بنگلے چی دی کمی جوڑی کری دی میں دا میرا بانیو کا دا سیو کا چی دا رو باسو پا دی مسکنانو خیرات کا کرنے چلو خوایا مونگتا مونگ بخل کو تاواو چی لکا دی که خمازشتا در آزد آشیب بل طرف تک دیر خلق دا سے وی کسو پا عمری لزی دا خلق کو یر دا عمری لزی دا پیسے غریب لولی نور کئی نو تن نزی تا خپل غریب لور کا کرن اچی سوک دیا که تا چل مخایا تا دا چلو کا کرن دا خپل پیسے تا خو نزی مالداری نو چی تا نزی مالداری تا غریب لور کرے نوے غریب لور کی نبال تلال چی اسی بشی پاتی شی ارشی کے خپل خوندی ارشی کے خپل خوندی چرک خوراک کے خپل خوندی پولاو کے خپل خوندی چٹنے کے خپل خوندی اعلی قیمتی ڈوڑای او سړی ته مخ کې پرتای چرګان پراتی پولاونه پراتی چٹنی پکینه لکوي چٹنی پکینه ته چٹنی د 500 روپو ټماټر نه جوړیږي او د 1 روپے د مرچکی نه جوړیږي او د 2 پیسو د مالګي نه جوړیږي چٹنی پکیږي نشتا هغه یو چٹنی د وجه د هغه ځان له خپل ټیسټ او خپل مزه د دقه سه د عبادت خپل مزه ده د موس خپل مزه ده د روزي خپل مزه ده د حج خپل مزه ده د قرآن شریف د تلاوت خپل خوند دی د جهاد فی سبیل الله خپل خوند دی د دعوت الله خپل خوند دی د صدقې خپل خوند دی د قربانۍ خپل خوند دی دا خوندونه دي کنه ته خو یوازې په روجو ګزاره نه کوي چې سهار او ماښام ځان له روجې شي نه نه جي کله به روجې خورم کله به د غنمو ډوډۍ خورم
کله به د جوارو ډوډۍ خوري، کله به چرګ پولاو خوري، کله به یو شي کله بل شي، جامې به کله یو شانه غوندې کله بل رنګ کله بل. دا خوندونه دي د ظاهري بدن دپاره. دقه رنګې د الله د عبادت خپل خوندونه دي، خو موږ په دې خوند نه پوهېږو. موږ په خوندونو پوهېږو نه. موږ بیماران یو، لکه سړی چې ناجوړه شي او تبې وي او صفرې وي او دته به ډاکټر وایي لکه کیر خوره او پیرني خوره، او دی وایي کیر مې په خولې تریخ لګي، تبه مې ده، او دا پیرني را باندې ترخه لګي. نو پیرني خو ترخه نه ده، دی ورته ناجوړه دی. چې کله دی جوړ شي ته ورته یو کاسه پیرني کېده او داسې باروز او بیا راشه چې پته ولګي پیش به دومره زر خلاصه نګي لکه دی چې خلاصوي، پیش نه به در زر خلاصه کی. ولی جوړ دی سړی. نو چې څنګه مونږ په دې ژبه د دې دنیا میټاس او خوندونه محسوسوو، دارنګې د روح خپل خوندونه دي، د عبادت خپل خوند دی، د مونږ خپل ځان له ټیسټ خپل خوند دی مزېدار، لکه د کمیس خپل صفت، د پرتوک خپل صفت، دارنګې د روجې خپل صفت دی په روحانیت کې، د ټوپۍ خپل صفت دی، د واسکټ خپل دی، د چوغې خپل دی. ګوره دا ټولې جامې دي، دا ټولې جامې دي. او د پاسه چې چوغات یې د هغې خپل، د جرابو خپل، د سپلو خپل، د هر یو شي خپل خپل ځای دی او خپل خپل خاصیت یې دی. دقه رنګې د الله تعالی عبادتونه دي. ګورئ دا د بدن عبادت، دا د مال عبادت، دا د دواړو عبادت، دا وینه تویوما، دا پکې بل عبادت دی. نو اصل قربانی فلسفه الله راضي کول دی. الله کہ تا اللہ راضی کے او اللہ پس راضی کی گی پس صدقہ راضی کی گی، اللہ پس راضی کی گی پوینہ تو یولو راضی کی گی. کہ اللہ دا تدا حکم کڑے وے دا اڈرے دا تکڑے وے دا والے لکہ دا پینگار کو دا اڈر کڑے وے دا حکم کڑے وے کہ دا زوی بدے لالے بے بے سپوٹ زوس کن حضرت ابراہیم علیہ السلام تے دا اڈر کڑے قصہ بیرت انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی انشاءاللہ کا موقع در تبوئے بلخ صرف یو جلہ کی در تبوئے. اللہ وطا حکموں کو منخت کڑی و منختا، اللہ وطا حکموں کا اے ابراہیم نظر پورا کا منخت دی پورا کا، بیا وطا حکموں کا منخت پورا کا، بیا وطا اڈروں کا منخت پورا کا. راغ اسماعیل ما شم پٹینے خشتا نیاز بن بچے پٹینے بچے او تسوی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچے اللہ نہ اڈر ملاوی گی کہ دے علال کا ساس خیال دے. دا مطلب ہے نو کہ زوی کہ علال کا لالوما کہ نہ لالا نہ لالوما، نہ معلومات کئی دا زوی کہ زوی میں پرزا او کہ بے رضا. کہ پرزی دا غیر لالولو جدا طریقہ دا او کہ بے رضی دا لالولو جدا طریقہ دا. او که په خوشحالی ځان سملی نو هم به الله وویني، او که په زوري هم به الله وویني. زوی د ابراهیم زوی د علیه السلام اسوی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا چې څه اډر کیږي تکله شه ورته، زه به دومره صبر وکړم چې نه به لاس درته ورپوم، نه به خپه درته ورپوم، نه به سترګه درته ورپوم. او بویت هلته بوته د بنا میدان ته او چړې ورته مضبوطه تیره کړه. نو که تا ته خدای اډر کړی وی چې دا زوی دی لال کا، لاول خو یقین نه دی، سوال نه پیدا کېږي، لنډې د دې چقړو نه دی، به زامن به لالو. لکه اوس دې قربانۍ ته دې بډې والی دي، قرباني به کوم 20 نخرې خلک جوړې کړي. د دې قربانۍ نه مخکې د زوی وادي قرضونه موله کوي، د لوري وادي ځمکه موله خرڅوي، کور جوړوي هغې له قرضدارم کوي. او چې قرباني راشي یاره صاحب قرضدار یم، څونه قرضه وی 50,000 دکان دی د 100 پیسو دی، حساب مې نه دی کړی. وی به داسې د 5 شپږو لکو نه د ډېرو وی د ډېرو وی نو 50,000 ته لرې که نو بیا 4.5 لکه روپۍ پاتې کېږي. قرضدار یم جي پیسې نشته، ځمکه شته که نشته، او ځمکه خو شته ګزاره کېږي. څومره به یو 10 جربه خو وی یو 200 پیداره خرڅ که نو ګټ پې کېږي، غوا کې پیسه کېږي. نو موږ دې ګټ علالولو ته طبیعت نه دی برابر، دې ته هم طبیعت نه دی برابر. اکثر یاره په چرګ به ونه شي، ما وی کېږي خو په هغه پارامي پنډوره په چرګ قرباني کېږي، په ګډ به کېږي، په چیلي به کېږي، په چرګانو مرګانو نه کېږي. دا خلق باندې جوړه. نو که اړه د
خدای دا وی چې زوی لال کنو سبا دې کول لاول خو تا یقین نه دې کدام خبره منلې وي او دې نمبر زی بری بابا هغه بل لال کا هغه به نه هغه بل لال کا هغه به هغه بل لال کا دا نخري به دې بیل لیدلې دا جران ګولا به دې بیل لیدلې و نو د خدای حکم او د خدای فضل او کرم نه مني الله سوی نه 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 هغه مثال یې د توخو د اسماعیل علیه السلام هغه شکل یې د توخو چې دا دې ما ورته اډر کړو زویم سملا چاړم تیاره شوه لیکن زوی نه لالوم پچا د هغې په ځای به ګډه لالی چیلې به لالی قربانی اصل فلسفه د الله رضا حاصلول چې خدای پې خوشحاله شي دا غټه فلسفه دا ده او داسې خدای خوشحالوم دا خو ګرانه وه خو مونږ به لکې ووایو چې الله ستا ډر دی نو چې دا ګډه لال کا یعنی که اډر دی د زوی وي که نه نو خدای ابه مې مرا پرځاو هسې خو وایه که نه هسې ووایه نور ما ته پته ده دغه کې نه یو خو هسې ووایه خدای اډر د زوی وي ابه مې مرا پرځاو ابه مې الالاو که اډر د زوی وي او د بشیربیان پلار ته خو بیا قصاص آنم په ده بیا کړی وه یا غروغ به پرېږدو خپل کار به کوي نو دا بشیرجان به سملو نو زه بس دا قصه د ښه د خلک هم پرې ډېر مړېږي او معذور هم دی هر چا به خپل معذوره بچی رانیوه کړپ پی وله ورکوم لکه اوس چې په منډو کې ګرځي او په میلو کې ګرځي او ځان به یې شی ګوري دا فلسفه شوه الله ستا په نوم که د زوی اډرم وی ما به زوی ملالو خو تا دا شی بند که او ګډه لال کا نو الله ګډه لالو اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دا یو قبول شو دا بل قبول نشوا چې دا چا قبول نشوا هغه تقابل وی بس هغه بیلا او حابیل وګټله نو قانون مطابق به د قابل خور د حابیل کیږي او د حابیل خور به دا قابل کیږي دا خور دا قانون آدم علیہ السلام ته بچی پتاو لګی دا خو قابل بیا هم نه منله نو آدم علیہ السلام حج لاله چې حج لاله آدم علیہ السلام نو دی قابل سوچو که چې یو علاج شته شیطان ورته وسوسه ور واچوله چې دا زوی ملکه دا رور ملکه دا حابیل چې دې ملکم نو بل څوک شته نه نو خور ماته پاتې شوه یو خور خو ځکه دواړه ماته پاتې شوې هغه خپله خور هم پاتې شوه ځکه رور به د منځه لر کو او دا هغه هم ماته پاتې شوه دا سوچ او دا سکیم او سازش د خلکو په زړونو کې راځي دا شیطان دا سکیم او دا سازش اچي نو دی ورته ډایرکټ په مخامخ دمکي ورکوي لاقتلنک ګورې سم شالکه پلار دې راشي ورته ووایه چې د قابل خور رقم خپله کوم او زه به هم خپله وکړم او که سم نه شوې که نه نو وجنم دی پرېږدم دی نه دمکي وله ورکړه چې دمکي ورکړه هغه سم سړی و هغه څه وې هغه ویې وروړه چې مې وجنم مړ مې که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک که ته ما وجنې نو مړکه زما لاس نه درځي زما د مور بچې زما لاس نه درځي ولې به نه درځي د مور بچې او الله وایي چې ګورې مسلمان به نه وجنې نو د مور بچې به څنګه مړکم انی اخاف الله رب العالمین الله نه یریګما کوم الله چې د ټول مخلوق رب دی زمارونو که دا یره د انسان پړه کې راله قسم په خدای چې هر سړی به د بل د ایو د عزت بیا خیال ساتي دا یره نشته دا خوف نشته نن چې انسان درنده دی شرمخ دی زمری دی وجه څه ده په زړه کې د الله یره نشته دا سوچ نشته چې د ځمکې نه 4 فوټه لاندې به راځم زه هم د دې خلکو به دا خیال دي چې ګنې مړ شم اونه کې به مې ویزان دی هلکه اونه کې خو مونږ څوک ویزان نه کړل نم څوک په چت باندې په واورو کې سملول چې دی خراب نشي کوم ځای ته یې ورکوزو 4 فوټ نه چې ځمکې نه 4 فوټه لاندې ورکوزو هلته بیا څه دي آها ماران دي لړمانان دي تیاره ده خټې دي چقلې دي غنې دي شپولونه دي او د دوزخ څخه بدبویې دي او د جهنم څخه تونه دي او نه ختمېدو والا زندگی ده دا نشته چې دا سزا به 1 کال یو که 2 کاله به یو که 3 به یو که 4 یو که 10 به که 20 به نه ختمېدو والا زندگی نا ورته څه وایي که ته لاس راوچتې او ما وجنې زما لاس رورې نه درځي زما د مور راوړې بچې زما د پلار راوړې بچې مسلمانې الله خفه کېږي الله نه خفه کوم دوی نو زه خو دې نه پرېږدم وی خوا ښه دی ده چې مې وجنې نو دا حابیل غریب اودو
یو تیگی تے سر خود او د شوی دی آدم علیہ السلام تل دی حج لا او قابل یو کانی و چت را واغشتا شیطان و تا چلو خو چه کانی را واغشتا ڈزی ورک داروری پدا سر دا پاسا ویشتا غریب ملشو میدان ځان ته خالی کا خو مړ شو چې مړ شو بیا چل نه ورته چې د سره اوسو کما نو په اوګه به ګرځاو کله به یو خوړو او پلار به مې راځي سبا وای دوست پټول غواړي دا غام دې سره سو کم کله به یو خوا ګرځاو کله به بل خوا ګرځاو کله به بل خوا ګرځاو الله قرآن شریف کې فرمایي فبعث الله غرابا يبحث في الارض قارغه راغی یو بل سره په جګړه شو یا شکل دا قارغانو دی دا الله مخلوق دی فرشتو یار سچ دی یو قارغه لګی شو بلې ملک چې بلې ملک نو هغه یو قارغه لګی شو پزمکه باندې مخوکه لګیا دا هغه وای او پنج وای سوله او باسی سوله وستا په مخوکه هغه قارغه را وس په سوله کې ورواچو او په لپ الله باندې وتخوري واپس ورويشته په خورو کې پټ کړ فبعث الله غرابا يبعث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه چلی وتاو چې ضرور دا جوسه بدی څنګه پټه نو بدم دا چل شروع کړ دم کنداو کنيستورور پکې ورواچاو او بیا لکه سوي اعجزت ان اكون مثل مالا دا قارغ پشان پویم نشتا قارغ راتا چلو خو فاصبح من النادمین بس بیاستو مانو چی سا غلطه میں کردی دا اوہو قتلم اوشو رورم ملشو چلم نراتا پلار مم خپکو رب العالمین مم خپکو دا سا غلطی میں اکرلا نمون خلق پختانم دا سیدی کار مخ کی کئی سوچ رستو کئی سوچ مخ کے پکار دی او کار رستو پکار دی من سوچ رستو کو کار مخ کے کو فاصبح من النادمین دا پا مخ دزمکا خبر میں دے پورے کولا چلنبے قربانی دا گٹ پا شکل کے دا حابیل دا طرفنا پیشوا او دا اللہ پا دربار کے منظور شو نہیں ندام معلومے گی کہ انسان قربانی کی دا اللہ نزدیکت حاصلے نو دے با خشے علالے اسم زمون فقہاوی چی کم گٹ علالے نو خگڑ علال کا پا اغا گٹ قربانیو کا چی اغا خی اعلاوی او قیمتی گڑوی او کپا ساروی کی عیسا نسے او چرت یو ساروی علالے نو قیمتی ساروی علال کا پدے کے دیر زیاد ثواب دے سمرا چی دے پا قربانے پیسے زیاد دیو لگولے اغا مرا اجر و ثواب پا کی زیاد تکورے بیکار ساروی باندې قربانی سے کی گمنا مسائل برت انشاءاللہ ہوئے گوٹ ساروے دے نبا لالے لون ساروے دے نبا لالے قربانی پہ نہ سے کی گی پلار دتلو نہ دے قربانی پہ نہ سے کی گی خراب ساروی باندې با قربانی نہ کے خشے برو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ دا طالبانو دا پاریوزے جوڑ کرو صفہ بے وتویو چبوتروا اگے کہ وہ طالبانو دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام بو پکے او دا نبی علیہ السلام نبی دین دکو داغی غریبارانو دا خوردونوش اسم نو لا یأبون علی مال ولا علی اہل نی خضی بچی بو چی التلارشی لکہ زمون دا مسافر طالبان چی پا جماعتونو کے دے رہے او نی مالشتا جہداشتا زمکا دکانداری چی التلارشی او دان لسا او گٹی خوراک بیسو انسوارو دا مدینه منوری با دا کجور غنچک روڑو بارے با تا پچت کے اتالا غنچک کے بعضی کجوری کچئی او پا غنچک کے بعضی کجوری پخیوی نو چوکا با پراتاوا نو دی با چوکا راواغی تا چی اوگی بشو نو غیل بیٹا سور کر نو کجوری با تی پخی رو غرده دی اگا بے خوالے او چی کمی کچا با وی اگا با اگا دوب سر رو پخی دی دام دا کجورو سیزن کے چی دا کجورو سیزن لال ختم بشن بیا با غریبانانو نار تیرو لے لوگی با اوگی با غریبانان نو باز خلقو با اعلا غنچک راولو اب اویزان کا او بعضو خلقو با بیکار غنچک راولو بیکار غنچک بدو چی پا اونا کی با مات شویو چی کم غنچک پا اونا کی مات شی نو کجورو تا طاقت پورا نور رسیگی نو بعضی کجوری پا نیمه کی اوچی پاتی شی طاقت ودا نرسیگی لکه اوچی دا املوک یو سانگا دا او اغا سانگا پا میان مات شی نو آغا چکم املوک کچی یا علوچی کچی نو آغی تا دا آغا سانگی پا ذریعہ طاقت وری طاقت نور دی نو آغا پا کچی کی خرابی پاتیش نو بعض خلقو بدا سے کجورو دا غنچه کی روڑل چیب پا دے ویخ کے ماتے شوی وی اب ویزان کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دا سے مکوے خشی روڑے
خراب شي مروڑے دا خراب دا خدای په دربار کې ردی دا نه قبلېږي. او زمارونو جو حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چې ته صدقه او خیرات قربانی ارس خیرات چې د خدای په نوم کې نو ته د بنده د لاس نه مخکې دا د خدای لاس ته رسېږي. د بنده د لاس نه مخکې د الله لاس ته رسېږي. خو ما ته خو د الله لاس نه ښکاري. داسې لاسونه د الله شته نه چې د موستا په شانتې دي. نو ما خو دله 100 روپۍ د خدای په نوم ورکړې نو چې مې ورکړې نو لاس کې خو ظاهر د ده پرېوتې خو په حقیقت کې دا لومبې د چا لاس ته ورسېدې الله. دویم نمبر د ده لاس ته نو خدای له چې شی ورکې نو د الله د شان مناسب ورکا خشته شی والا ورکا خراب شی مو ورکا. قسم دې په دې صحابه کرام عمل کړ. جو صحابی دی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا باغو دا نبی علیہ السلام دا محراب تا بالکل مخامخ اعلا قیمتی باغ بے رحا بے وتوی. پیغمبر علیہ السلام با دی باغ لطو او دا غیر اعلا خشتخ وگی و بوی غوبه بے اسکلی او پا باغ کی بے ناستم کولا اس اغا باغ نشتا غزے جماعت کے شامل شوی دی. 21 نمبر گیٹ 22 نمبر گیٹ باندې چې ورننو دي نو چې مخامخ کمې 2 برجې راځي دقه د دې باغ زیو باب فهد سره ګس طرف راغی نبی علیہ السلام تکین استو دا الله رسوله ګوره صحابه دغه دا مونږ له صحابه مثالونه دي قسم په خدای صحابه ته وګوره کنه دا زمونږ د پاره نمونې دي نمونې زما د ایمان نمونه د ایمان. قرآن کے اللہ وی آمنو کما آمن الناس ایمان روڑا نو کہتے ہوئے کہ اللہ سنگ ایمان روڑم نو نمونہ دا تخی دا سلے چاہتے ہوئی مالے جوڑا جامع روڑا سنگ روڑم نمونہ خیدہ سرالہ روڑا نو اللہ دا ایمان نمونے صحابہ کرام